لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى صحبه أجمعين. باب أبوال الإبل والدواب والغنم. باب دے په بیان د میتیازو د اوخانو کی والدواب او د نورو سارو کی والغنم او د ګړو کی ومرابزها او په بیان د غوجل د ګړو کې غرض د امام بخاری رحمه الله په انعقاد د دې ترجمه الباب کې ظاهرا تایید د مسلک د مالکیانو دی. بول د مایو کلو لحمو پاک دی او کنا پاک دی. امام ابو حنیفه او امام شافعی سے وی نجس دی مطلقاً، اور امام احمد سے ابن پکے دو قول دی، اور امام مالک سے وی پاک دی مطلقاً، اور بیا حناف او شوافی پخپلو کے اختلاف دی. احناف ورته نجاست خفیفه وای او شوافی ورته نجاست غلیظه وای. احناف ورته نجاست خفیفه ولی وای د دین دو قول دي. یو دار چې احادیث پکې مختلف راغلي دي، بعض احادیثونه طهارت معلومی دي، بعضونه نجاست معلومی دي. مونږه ترجیح نجاست ته ورکو، هغه د طهارت احادیث ته چې هم وکتل شي د نجاست کې خفت پیدا کوي. او دیم قول د احناف نه دا دی چې بول د ما یوکلو لحمو کې نجاست خفیفه ذکر دی چې دې کې اختلاف د صحابه او نه روان دی او د تابعینو نه، او کما مسله کې چې د صحابه کرامو اختلاف وي نو هغه کې به آثار د نبی احادیث د نبی مختلفي، نو د اختلاف د وجه نه پکې خفت پیدا کیږي. لہذا بول د ما یوکلو لحمو نجس دی په نجاست خفیفه سره، او شوافی نجس ګڼي په نجاست غلیظه سره. د امام شافعی رحمه الله رجحان او میلان د انعقاد د دې باب نه مذهب د مالکیه او تخکاری. باب د په بیان د ابوالو د ابلو کې دا ټول ما یوکلو لحمو ابوال یادای، خو لفظ د ابل څخه ذکر کوي چې حدیثو کې د ابل لفظ دی حدیث کې راغلی چې کم حدیث ذکر کوي. د کوشش دای چې ترجمه الباب په داسې لفظ سره مناقض کی چې هغه لفظ حدیث کی وي. والدواب دا په بیا عطب د عام دی په خاص را تعمیم بعد تخصیص دی. اول غنم دا بیا په دواب عطب دی بیا د تخصیص بعد تعمیم. و مرابزها مرابز د مربز جمع ده، د ګډو غوجلې ته مرابز وای او د اوخانو غوجلو ته مبارک وای. ترمذی شریف کې دا تیر شوی چې نبی علیہ السلام منع کړی دا چې مبارک الابل کې به مونځ نه کوئ، او اجازت یې ورکړی دی په مرابز الغنم کې چې هلته خیر دی. نو چې بول د ما یوکلو لحمو پاک شو نو مرابز غوجل د ګډو پاکه د مون پکې کیږي. وصلی ابو موسی فی دار البرید والسرقین، و ابو موسی شاری رضی اللہ تعالی عنہ منځو که په دار البرید کې دا خانه کې والسرقین او خورشین پکې پراتو والبریت الى جنبی او پاک میدان الى جنبی د خواطو
چا ورته چې د پاک ځای کې دی ولې ونک فقال دی ویل ها هنا وسم سوا دا ځای هغه سره برابر دي پاکوالي کې هیڅ فرق پکې نشته دارالبرید څنګه ځای و برید ډاګي ته وایي دارالبرید د ډاګي ځای دا خانه د ډاګي ځای دا خانه ای داسې چل به و د لرې ښارونو نه لیکل خطونه به تله راتله خلکو به وړو چې چا به وړه نو هغې ته به برید ویل نو د هغه ښار نه یو 12 میله یا 15 میله فاصله کې به یوه کوټه جوړه هغې کوټې له به یې څوکیدار ونیو او 2-3 کسان به پکې ناست او هغې کې به 2-3 اسونه و خان به پکې نو دا ښار نه به سړی راووتو امیر به خط رالیږه کشرانو له نو امیر به هغه خط هغه سړي ډاګي له ورکړه چې دا لکه د کوپې امیر به خط ورکړه چې دا د مدینې امیر ته ویسه نو هغه به دې سړي له ورکړه هغه ډاګي هلته به تیار کسان ناست و که نه هغه به راولګېده یو 15 میله به یې بل له ورکړه هغه به چوکتو هغه به بل له ورکړه هغه بل به مدینې منورې ته ورسوه چې د مدینې منورې به و مثلا نو هغې سړي له به یې حواله او چې د بل اطرافو د بل چا به و نو بیا به مدینې منورې کې هلته به خپل کسان معلوم هغوی له به یې ورکړه هغې اطرافو کې به هغه رسول هلکه پرې پوه شئ د دې ایجاد عمر رضی الله تعالی عنه کړی و خلکو ته اساني شي نو دارالبرید کې به اوښانو او دغه به پکې و اسونه به پکې و نو د اسونو او د اوښانو امتیازې به هم پکې کېدې او د هغې دغه به پکې و ګن به هم پکې و نو ابو موسی شریف په دې دارالبرید کې مونځ وکړو نو دې کې به خامخا د هغې امتیازې وي نو دې نه معلومه شوه چې دا پاک دی لیکن دا استدلال ګورئ احتمال پکې شته دا خو نه ده چې ته په دې ځمکه مونځ کړی دی جارماز به یې پرې اچولی یوه کپړه یې پرې اچولی ده او لاندې ځمکه پلیته یو دغه ته پرې مصاله هواره کړې مونځ پرې وکړې نو خیر دی ځکه ځای دې پاک شي که نه دې کې خو څه خبره نشته او ابو موسی اشعري رضی الله عنه د حالاتو نه هم دا معلومیږي او د نظافت نه د صحابه و چې هغوی داسې کار نه دی کړی چې په خورشیانو یې کړی او په تشو امتیازو یې د اوښانو کړی او څپا ځای پرېښی دا خو بعیده ده که نه د ضرور داسې ده چې ده به څه خواره کړي او دا به یې پرې کړي دې کې خو دا نشته چې ډارک یې پرې کړی دی او دا ډارک دا ځای پاک دی هلکه تاسو پرې پوه شئ دا بل حدیث بیا کتابونو کې تیر شوی ترمذي شریف کې تاسو ته دا عقل او دا دغه عقل او دا اورینې خلقو حدیث دی وفي قال حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد بن ابي قروان عن انس قال قدم ناس من عقل او عرينه دا عقل او دا عرينه خلق راغله تاسو په پوښتنه کې په پوښتنه اصل کې د سیدا چې بعض روایتو کې راځي چې دا د عقل بعضی وی د عرینه او بعضی روایت کې دواړه راځي صحیح خبره دار چې دا د عقل او د عرینه دواړه درې دی او بعضی روایت کې راځي چې سبعتن او بعضی کې راځي چې ثمانیتن نو صحیح دا ده چې درې د یوې قبیلې او څلور د بلې قبیلې او یو ور سره بل سره او دخیلو نو ټول شو اتش نو بعضې روایت کې چې ورازي نو دا و د عقل او د عرینې ګڼل شي او بل ورسره نه دی شمېرل شي او چې اتر راغلي دي نو بل هم ورسره شمېرل شوی او کله چې عقل ذکر شي یا عرینه ځان له ذکر شي دا تغلیبا ویلي دي تغلیبا کني و د دواړو ډلو پچتول مدینه دا معنا د اصحابهم الجواب المدینه دوی ته د هوا ناموافقتیا په مدینه کې ورسېده خېټې وپړسېدلې
جوان هوا ناموافقتیا ته وایي فاجتووا المدینه ته دوی ته د ناموافقتیا بیماری ورسېدله په مدینه کې هوا پې ناموافق بعضې ځي هوا په سړي خرا نه شي که تاسو به څوک چېرته لاړ شي خلک ورته پیاز راوړي وایي دا وخوره چې دا دغه دې برابر شي تاسو تجربه کړې ده که وایي دا پیاز چې وخورې نو بیا دا سړی نه دغه کېږي فامرهم النبي صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام ورته امر وکړ بلقاحن په اوښانو چې دی د صدقې اوښانو له ورسوئ مدینې منورې نه لرې ځنګل قبا طرف ته و د صدقې اوښان به د نبی علیہ السلام ذاتي اوښان هم پکې و او یو یې پکې ذاتي رایي و یسار یې نوم و یسار او نبی علیہ السلام ورته ویل وان یشربوا من ابوالها والبانها چې دې څښاک وکړي د میتیازو د دې اوښانو نه و البانها او د اوپیو نه پی دې هم څکي او دغه دې هم څکي میتیاز دې هم د دې اوښانو څکي فانطلقوا دوی لاړه فلما صحوا چې کله روغ جوړ شو قتلوا راعي النبي صلی الله علیه وسلم د نبي علیه السلام راعي شپونکی شهید یسار و شهید او زیاته ورسره وکړه واستاقوا النعمه او دا اوښانې چې کوم دی دغه کړه روان کړه ځان سره فجال خبرو پی اول النهار د ورځې په اوله حصه کې مدینې منورې ته خبر راغی فبعث بیاثارهم نبی علیہ السلام لښکر ولېږه د شلو تنانو د دې پسې فلما ارتفع النهار چې کله ورځ اوچته شوه یعنې غرمه کېدله جیه بهم دوی راوسته فامر نبی علیہ السلام امر وکړ فقطع ایدیهم وارجلهم د دې لاسونه او خپې غوڅې کړې وسمرت اعینهم او ګرم سلایان ووهلی شو د دوی په سترګو کې والقوا بالحره شکله ځمکه کې وغورځولی شو یستسقون اوبه یې غوښتې او فلا یسکون چا اوبه نه ورکولې هلکه تاسو پې پوه شئ ځکه دوی داسې ظلم کړی و د شپونکي سره اوس سوال دا چې نبی علیہ السلام څومره شفقت او مهربانۍ باوجود دومره کار وکړ نو قال ابو قلابه وی په هؤلاء سرقوا وقتلوا وکفروا بعد ایمان دوی اغلام کړی و قتل هم کړی و کفر هم کړی و بس د ایمان نه وحارب الله ورسوله د الله او د رسول سره محاربه هم کړی و نو ځکه دا سزا ورکړل شوه ډېره معلومه شوه چې مرتد ته مهلت ورکول نه دي پکار مرتد ته مهلت ورکول پکار دي 3 ورځې 3 ورځې به مهلت ورکړي که توبه یې ویسته ټیک ده او که نه نو بیا به یې مړ کړي خو که جرم یې وکړه نو بیا مهلت ورته نشته مرتد دی یو جرم کې ملوث شه جرم یې وکړه نو بیا ورته مهلت نشته چې 3 ورځې بیا به حکومت نیسي او فوراً به وځي تاسو په خبره باندې پوه شئ که پې پوه نه شئ نو اصل کې د دې حدیث مناسبت په دې ټکي کې دی چې نبی علیہ السلام ورته امر کوي یشربوا من ابوالها والبانها وفي قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال اخبرنا ابو التيان انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل ان يبنى المسجد نبی علیہ السلام به مونځ کوه مخکې د دې نه چې جومات جوړ شي فی مرابض الغنم د ګډو په غوجل کې هلته ګډې به ودرېدلې میدان و نبی علیہ السلام به مونځ کوه نو د دې مناسبت د دې سره دی و مرابضها وایه باب ما يقع من النجاسات بالسمن والماء وقال الزهري لا باس بالماء ما لم يغيره الطعام او ريح او لون وقال حماد لا باس بريش الميتة وقال الزهري في عزاب الموتى نحو الفيل وغيره ادركت ناسا من سلف العلماء ينتشرون بها ويدعون فيها لا يرون فيها باسا وقال ابن سيرين وابراهيم لا باس بتجاره العاجل وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنه ان
الله عليه وسلم سئل عن فارق سقط في سمع فقال القوها وما حولها وكلوا سمنكم. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا مالك قال حدثنا مالك بن ابي شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد بن مسعود عن ابن عباس عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فارق سقطت في سمع فقال خذوها وما حولها فاتركوه. وقال ما حدثنا مالك ما لا اخفيه يقول عن ابن عباس عن ابن مسعود رضي الله عنه. وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا مامون عن عبد بن نبي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل كلب يقلبه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامه كهيئتها يسطعنت تفجرت من لون الكلب والعرف عرف المسكين. باب ما يخاو من النجاسات في السمن والماء. باب ده هغه چې پریوزی پلیتی په غړو کې او په اوبو کې دا نجسی نه دي. وقال زهری وی لا باس بالماء باک نشته ده لا باس ده کنه ها باک نشته باغی اوبو کې چې پلیتی پکې پریوزی ما لم یغیره طعم او ریح او لون ترڅو چې دی پلیتی نه بدل کړي دی اوبو ترڅو چې نه بدل کړي دی اوبو لرا طعم نه بدل کړي ریح نه بوی نه بدل کړي یا رنگ نه بدل دا وبد شي بدل کی خوند بدل شي یا ریح بدل کی او یا لون بدل کی نو چې دا درې دغه اوصاف ثلاثه نه متغیر شوي نو دا وب پاکي دي اگر کپلیتی پکې پریوزي. وقال حماد لا باس بريش الميت وړی د مردار کی. وقال زهري بعظام الموتى نحو الفيل وغيره باک نشره پړو کو د مردار کی لکه پیل وغيره. ادرکت ناسم من سلفن سخلق میں د سلف پیدا کړی دی علماء یمتشتون چغی با گمنزی کولی بها د پیل پاڑو کی نو گمنزی براغی نا جوڑی ویدهینون بیها او سرون بے یا گیر بے غڑولی بیها پدی کی لا یرون بی باسن باکی بکینا گا. قال ابن سیرین و ابراہیم نخیوئی لا باس بی تجارت العاج باک نشتر بی تجارت د پیل د غاخ آج د پیل غاخ تم وی وڈو کی تیم وی دے پا تجارت کے باک نشتر ندا پاک دی کنا. بی قال حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک بن شعب بن عبید اللہ بن عبداللہ بن عباس بن میمونہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پارت سقطت پی سمنن دا نبی علیہ السلام نا تپوسو شدمکی بارکی چی پریوزی پو غڑو کی. فقال نبی علیہ السلام فرمائی القوها وی غرزوی وما حولا و چاپیر و کلو سمنکم قبل غڑی اخرائی مگا پکی پریوہ تلالکا او غڑی که دا غدی کلک دی چار چاپیر غڑی مو غرزوی و مگا مو غرزوی و دانور سرخونه دلکی دی. حالکہ امام بخاری خدا استدلال پا دے کڑے دے چوبا پہ نپلیتی گی او غڑی پہ مطلقاً نپلیتی گی بدلتا خو کلک غڑی دی کنا ذکر دا ما حولها دلیل دے چه غڑونا کم غڑی مراد دی جامد کلک مائے نہیں دی مراد ذکر کمائے وی نبی ما حولها چلویلے ما حولها تی سنگ لری کی علیکہ تاسو پہ پوچھے غڑی تیل او مگا بگی بریوزی تاسو پہ پوچھے دا خو جائز دی خو کچا طبیعتی ہو منی زمانگا دی جماعت کی مخ کے اور دغوا یا ځلې چاویلې را منګه دا دس کو د اوبو کې ډېر بوی راځي نو داسې دغه پېښې وه ما اوچته کړم تورې دې کې سنئ دغه کې ټینکۍ کې اوسپنه پې پرته وه که نه چا مې اوچته کړله یو درې سپینې خېټې پکې د مږو پرتې مږې خو دا اوس خو مږې هسې هم غټې غټې دي که نه لکه ګنډاپور بیا چې خېټه هم غټه وي ته یقین به دې وکړي بیا یې هغه پاکه کړه خو بیا ډېر وخته پورې هغه اوبو به بیا هېڅ دغه نه کړم صحیح ده دا مږې خو چې پکې پرېوځي خو که چا طبیعت یې ومني نو دا خواوشا دې ته لرې کړي او دا مږه دې ته هم لرې کړي او نور شی پاک
وفي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عمار قال حدثنا مالك بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فارة نبي الإسلام نمك بارك تپوسوش سقطت في سمنن فقال خذوها وما حولها پتره وقال مان حدثنا مالك ما لاوسی يقول عن ابن عباس عن ميمونة دمان د قول نه مقصد دا چې دا حدیث د مسانید د میمونې نه د مسانید د ابن عباس نه دی الکه په پوینس وفي قال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن حمام بن منبه عن ابي هريره النبي صلى الله عليه وسلم قال كل كلم يكلمه المسلم هر زخم يكلمه المسلم چې دا زخم خوري مسلمان د الله په لار کې یکون یوم القیامت د قیامت پر ورځ به دا زخم دسی که اتها پاغي شکل د زخم به لکه دلته چې څنګه سړی زخمی شوی اذا تعینت استعینت په کم وخت کې چې زخمی شوی مقصی وي تپجر دو لون وینا بتی بایک تپجر دمن وینا بتی بایک اللون لون الدم رنگ به رنگ دی ویني و عرف بوی به عرف المسک د مشک بوی به د مشک بوی تاسو خبره پوهیږئ بوی به د چای نو وجه د استدلال د امام بخاری د دین دا چې کیفیت په بدلیدل باندې شی بدلی لکه اوبه مخه وبدي خو رنگ بدل شه خوند بدل شه بوی بدل شه او کیفیت بدل شه نو نجسی دي وینا خو بلی درا حالت به رنگ بدل شي خوان به بدل شي لون بلون د دمی خو ریح به ریح د مسکین کو څه بدل شي کیفیت بدل شي نو کیفیت په بدلیدو سره شی بدل شي مشک ته جوړ شو او د وینا د مقصد دی باب البول فی الماء دائم باب د بیان د امتیاز په ولاړو وو بعضی شارحین وایي دي کې د تایید د احناف وکړي چاہنا پم دا ممنوع گنی کن چی مائی قلیل پا اقود نجاست سر پلیتیگی او مائی کثیر نہ پلیتیگی او مائی قلیل او کثیر رای دا مبتلا بیہی تسپارل شوی دی مبتلا بیہی چکمو تا قلیل وی اغا قلیل دی چکمو تا کثیر وی اغا کثیر علاقہ پہ پوچھ او شوافی خلتین بانی دا غکای او امام مالک وی نلما لا ینجسو شی واہ قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال اخبرنا ابو زناد ان عبد الرحمن بن هرمز الاعرج حدثه انه سمع ابا هريره رضي الله عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الاخرون السابقون وباسناده قال لا يقولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يدري ثم يحدث فيه ان عبد الرحمن بن هرمز الاعرج حدثه انه سمع ابا هريره انه سمع رسول الله يقول نحن الاخرون السابقون مونږ رستنیو په زمانہ کې اولان دی په مرتبه کې و بسناد دی په دې سند سره قال لا یبولن امتیاز دې نه کوي لکه مسله خدا را چې لا یبولن احدکم بالماء د دې مخکې دا نحن الاخرون السابقون سره ذکر اصل کې د سیده د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دو صحیفه پاتې و شاګردانو لیکلې یوا صحیفه د حمام ابن منبه وا او بلا د چاوا د عبدالرحمن ابن هرمز الاعرج د امام مسلم رحمه الله چې د ابو هريره رضی الله عنه روایت کوي هغه د کمی صحیفه نه کوي د حمام ابن منبه د صحیفه امام بخاری چې روایت کوي د عبدالرحمن ابن هرمز الاعرج د صحیفه نه صحیح نو چې امام بخاری رحمه الله چې کلا د صحیح د ابو هريره د صحیفه روایت ذکر کوي د عبدالرحمن ابن هرمز اعرج په طریقې سره اوله کې هر حدیث سره وای نحن الاخرون السابقون دا ولي وای ځکه پاغي صحیفه د ابو هريره کې چې کوم عبدالرحمن ابن هرمز اعرج نقل کړی دا داغي صحیفه په ابتدا کې د سیدی چې نحن الاخرون السابقون اشاره دې تکای چې دا صحیفه دا چې چا صحیفه دا روایت د عبدالرحمن ابن هرمز دی دا روایت د کمی صحیفه نه ده د حمام ابن منبه نه الکه دا ذکر
کنی دے بول سره څه تعلق نشته کړ امتیازی دې نه کوي استاسنا په مای دائم الذي لا يجري مای دائم هغه دي چې نه جاری کیږي ثم يختصر بیا به غسل دا مسله ترمذی شریف کې تفصیل سره ذکر شي باب اذا القي على ظهر المصلي قذرون او جيفتون لم تفسد عليه صلاه چې کله واچول شي په شاده مصلی باندې ګند او یا مردار جیپا مردار ته وای منځ نه پاسې دی دا پاغه باندې منځ الکه دا اختلاف ته اشاره کوي چې طهارت د ثوب امام مالک سے وای ضروری نه دی او جمهور وای چې امام شافعی او امام ابو حنیفه او امام احمد چې طهارت د ثوب ضروری دی صحیح بیا پکې امام اوزاعی سوئی او طهارت د ثوب ضروری دی په ابتدا د صلات کې څه کې کپه مینس کې طهارت خراب شنو خیر دی سړی لاس ویني شخپای ویني شو جامې ککړې شنو خیر دی دا ښکاریږي چې امام بخاری رحمه الله دې مسله کې د اوزاعی په مسلک سره قریب دی الکه د تاغه راجح کوي دی وای چې په مصلی په مانځه ولاړ یو ګند او یا جیپ مردار په سو واچي نو خیر دی او حدیث هغه ذکر کوي چې نبی علیہ السلام باندې مردار اچول انا قال وكان ابن عمر اذا راى في ثوبه دما وهو يصلي وزعه ومضى في صلاته وقال ابن المسيب وشعبي اذا صلى وفي ثوبه دم او جنابه فلغير القبله او تيمم فصلى ثم ادرك الماء في وقت لا يعيده وبه قال حدثنا عفان قال اخبرني ابي عن شعبة عن ابي اسحاق عن عمرو بن يمين عن عبد الله رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد قال وحدثني احمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلم قال حدثنا ابراهيم بن يوسف عن ابيه عن ابي اسحاق قال حدثني عمرو بن ميمون ان عبد الله بن مسعود حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وابو جهل واصحابه له جلوس إذ قال بعض ببعض أيكم يجيء بصلاة جزور بني فلان فيزعمه على أفواه محمد إذا سجد أما عسى أشقى القوم وجاء في منزل حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وزعموه على أفواه فيجتثنيه وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كانت منعة قال فجعلوا يسحقون ويضيف بعضهم على بعض رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه حتى جاءت فاطمة فطرحته عن ذلك فرفع رأسه ثم بارك اللهم عليك بقريش 3 مرات فشق ذلك عليهم ليسمع عليهم قال وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة ثم سمى اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعقبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عقبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي وعد السابع فلم يحفظه والذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعا وکان ابن عمر اشاره په صوبی دمان عبد الله ابن عمر بچ په خپل کپڑے وینه ولیدل او یصلی د مونږ کاو وزاهو ومزا فی صلاتی اب لری کړم په مانځ کې بروان وقال ابن مسیب او شعبی وای اذا صلى في ثوبه دم او جنابه او لغیر او تیمم فصلى چاچ منځو کو کپړو کې وینا یا جنابت و غیر قبله ته کړو یې تیمم کړو منځو کو ثم ادرک الماء په وخت دی په وب پیدا کړ په خپل وخت سره لا یعید بد دریوانو صورتونو کې به منځ نه واپس کوي وی قامنا قربنا ابي ان شعبان ابي ساق امر بن عبد الله قال عبد الله ابن مسعود وی موږ د نبی اسلام سره نبی علیہ السلام سجدہ کون کہ ہاں قال وحدثنا احمد بن عثمان قال حدثنا شریف بن مسلمہ قال حدثنا ابراہیم بن یوسف عن نبی اسحاق قال حدثني عمرو بن ميمون ان عبد الله بن مسعود حدثه ان نبی زم كان يصلي عند البيت نبی اسلام بیت اللہ سره منځ کو وابو جهل واصحاب له جلوس ابو جهل او د مرګری د ناس اس قال بعضهم لبعض بعض تویل ایکم یجیو بصلاة جزور بنی پولان سوک با گندونه د بنی پولان راوړي صلاة جزور چې ساروی حلال کی او دا غي لره راو باسه هغه کې چا بچدانی دا هغه ته صلاة جزور وای چې د خوا بچي په کم ځای کې گندونه ها گندې ډیر به سوک راوړي
فیضعو علی ظهر محمدین چې محمد په دې شای کې دی ځا سجده چې دې سجده کوي پم با سلاړه اشقل قوم ډیر شقی د قوم او عتبه ابن ابي معيط فجابي یا غند راوړو په نظر وی کتل حتی اذا سجد النبي صلی الله علیه وسلم وضعوا على ظهر بشای ورته کې عتبه بین کتیبې د ولو په منځ وانان زر ابن مسعود وی زه ورته ګورم لاغونی شیا هیڅ د نبی رسول الله نشم د پکوري لو كانت لي منا کاش کې چې زمان سره قوت وي قال فجالو يضحكون دوی شروع خندلې او يحيل بعض ما بعض اشاره بعض لکول چې دلو ګورا د اشاره ورته کول یا بعض په بعض باندې خنداګانو نو پر وتل او دکی یو بل تول کول رسول الله صلی الله علیه وسلم ساجد لا يرفع وسر نه دا اوچتا او ځکه غندونه پر وتل حتی جاتو فاطمه راغلا وفترحته دا غندونه تلری کړه ځای پر پارا سو نبی اسلام سر اوچت کے ثم قال اللهم عليك بقريش 3 مرات خدایا پتا تا قریش حواله کوم تیونی سے دے کرات پشق ذالک علی دا خیری دوی ته ډېر سخت تمام شو ډېر په خپش ازدا علی وقال وكانوا يرون او د دوی داخل چن دعوت بذلک البلد مستجابه دعا په دې خار کې مستجابه قبلی کو بیا د مظلوم دعا وا او بیا د نبی دعا وا او بیا د خیر الانبیاء دعا وا ثم بیا د اری و نوم واخست اللهم علیک بی جهل خدای ابو جهل ونیسی وعلیک بی عتبہ ابن ربیعہ و شیبہ ابن ربیعہ و ولید ابن عتبہ و امیہ ابن خلف و عقبہ ابن ابی معیط وعد السابع ومن یاد کو و پلم یحبسو ابن مسعود نه دی یاد کړه عمارہ ابن الولید دی ابن مسعود وی په ولذي باغ ذات مې قسمی نفسی بيدی زما روح داغه په قبضه کړي لقد رايت النبي صلی الله علیه وسلم لقد رايت الذين هغه خلق مې لیدلي دي عد رسول الله چې نبی له سامي نمونه یاد کړیو سرا چمړه پراتو په قلیب پکند کې قلیب بدرن کند د بدر کې بیا مولد البدر په دعا خو قبلی کې ولو بعد هینن کنا اگر کله کې زمانه د حجت نه 2 کال بعد دیم کال باندې بیا امداسه وش مردار پراتو په قلیب بدر کې او مسغور زور شو نبی اسلام خیر او قبول الګه د مناسبت د حدیث د باب سره پم دی ځای کو چې نبی اسلام په شای ګند وا چو نبی اسلام خراب نه کړ درود شریف الله صلی